مور پاکستانۍ ده، پلار یې مهاجر او بچي چې دي نو مهاجر کارډ واغوسته، مور یې مهاجر کارډ واغوسته او د دې د لاسه دا چې کوم اپریشن روان و په دې کې 2 میاشتې بچي په جیل کې پراته وو. دا ویډیو چې دونه پوره وګورئ، دا یو ډېر انټرسټینګ سټوري ده او دا کیس ما وکړ. ما تاسو ته وړاندې کوم. زه یم سیف الله محب کاکا خیل، ایډوکیټ سپریم کورټ. زمونږ نن سبا چې کوم د حالات روان دي په دې کې کو چا ټوکن اغوستی دي او کو ټوکن نه دی اغوستی، چا سره زوړ ریکارډ شته یا نشته، خو بس پولیس دی او ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی هغه یې ګیر کي او 14 فارنټ پې پرچه وکړي. داسې کیس ما نه راغی چې هغې کې مور چې دوی نو هغه پاکستانی وه او خاوند یې چې دوی نو مهاجر و، افغاني و. مهاجر کارډ یې خپلې ښځې له جوړ کړ او بچو له یې هم جوړ کړ. بیا ما له چې دوی نو راغلل 2025 کې چې یاره دا مسله چې دوی زمونږ فیس کوو لګېو او زمونږ مور چې دوی دا پاکستانی ده خو مهاجر کارډ جوړ شوی دی او دې کینسلیشن غواړو. نو ما ورله په پېښور های کورټ کې کیس جمع کړ او هغه کیس چې دوی ویې ګټه او سټې هم ورته میلاو شوه، خو هغوی داسې کار وکړ چې لاړل ټوکن یې واغوستلې، بورډ وغیره شروع کړ او په دې پروسس کې چې دوی چې ته بل ښار ته تللي دي او هلته چې نو 14 فارنټ لاندې 2 هلکان ته نه ګیر کړي دي، 2 بچي ته نه ګیر کړي دي. د دوی نه میجسټریټ پلیډ ګلټي باندې ګوته ولګوله چې یاره زه دا جرم منم او زه غیر قانوني طور باندې بارډر ما کراس کړی دی او زه د افغانستان نه پاکستان ته راغلی یم. نو دا خو غلطه خبره وه. بیا هلته چې نو یو لوکل وکیل یې ونیسه او هغه ورله ریویژن جمع کړه. چې ریویژن یې جمع کړه هغه ریویژن هم خارج شو. بیا د هغې نه پس چې نو ما ورله پېښور های کورټ کې ریټ پټیشن جمع کړه، عیني درخواست مې ورله جمع کړه چې یاره دا خو پاکستانی دي، څنګه 14 فارنټ پې تاسو لګولی شئ او دا چې کوم اډون لاندې کوټ کړي دي دا یې غلط کړي دي او دوی له سزا دا ورکړې وه چې 10 ورځې سزا او 5000 روپۍ جرمانه او ورسره ډیپوټیشن. نو چې کله های کورټ کې دا کیس ولګېده نو های کورټ دا دواړه چې کوم اډونه وو دا یې معطل کړل او دا دواړه هلکان چې نو ضمانت باندې پرېښودله. دې کې ما ورته دا ویل چې دا خو د آئین وایلیشن دی او ورسره چې کوم زمونږ انټرنیشنل قوانین دي د هغې هم وایلیشن دی. ورسره زمونږ پاکستان سټیزنشپ ایکټ چې دی د هغې خلاف ورزي ده. نو عدالت هم بالکل چې نو وی چې یاره دا او واقعي دا خو غلط کار شوی دی. نو دا دواړه هلکان چې نو په ضمانت باندې پرېښودله او اوس چې نو کولو په پاکستان کې ګرځي او دوی ته به زر کارډ هم میلاو شي. خو د دې ویډیو نه مقصد دا دی چې کم کسانو ته دا مسلې دي نو پکار دا ده چې هغوی اډر چې په ټایم واخلي، ځان سره سټې اډر هم وساتي او د سټې اډر نه بغیر چې نو بهر چې د کور نوځي نو سټې اډر چې نو هغه ورسره لازم دی او ضروري ده، ځکه چې کو فرض که سټې اډر ورسره نه وي نو 14 فارنټ لاندې چې نو پرچه چې نو هغه نن سبا پولیس او ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې هغه کوي او ځان چې نو لیګلایز کوي. د چا چې مور پاکستانی ده، چا چې نیا پاکستانی ده، چا چې پلار ریکارډ شته، چا نیکه ریکارډ شته، چا ښځه پاکستانی ده، چا خاوند پاکستانی دي. نو هغوی ځان له چې نو بندوبست په ټایم باندې وکړي، ځکه چې حالات ورځ تر ورځه خرابېږي او 30 اپریل نن 30 اپریل دی، نن پورې چې نو ډیډلاین ورکړی دی. د دې نه پس چې نو ډېر غټ لیول باندې اپریشن چې نو هغه شروع کېدو والا دی. ډېره مهرباني. السلام علیکم.